بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدقت يا رب العالمين. دې زینا د لسمی سپاره آغاز کی چې ابتدای ورون شوی الحمدلله. الله رب العزت دی آیات مبارکه کې فرمایي وقال الذين او وبوي هغه کسان لا يرجون چې هغه امید نه ساتي عقیده نه ساتي لقاءنا د ملاقات زمونږه د لیدلو زمونږه د الله رب العزت دیدار په دنیا کې ورپسې به دی وی لولا انزل ولنا نازلی علینا منګه ته الملائکه فرشتي ولنا نازلی زمون طرف ته او نرى ربنا یا ولنا منګه خپل رب لرا او نرى ربنا عیانا یا ولنا منګه خپل رب لرا لقد استكبروا یقینا دی تکبر کو فی انفسهم بخبل ځانونو باندې یا لقد استكبروا یقینا تکبر د نشوی دی فی انفسهم بذلون د دوی وعتوا او سرکشی وکړه دی عتوا کبیرا وسرکشی لوی سر خبر ادا د الله رب العزت دیدار په دنیا کې په دې سترګو سره ډایرکټ په ډایرکټا د وینې په حالت کې دا ثابت نه دی. او دویم نمبر د الله رب العزت دیدار په خوب کې د علماو نه منقول دی. دریم نمبر دیدار د الله رب العزت په جنت کې په دې سترګو سره دا ثابت دی. د حدیثونو زموږ ایمان دی چې موږ به ویو صحیح ده. یو مسله په دنیا کې د الله لیدل دا نقل ندی په دې سترګو سره په وی خبره. دویمه مسله ده په خوب کې د الله رب العزت لیدل کما یلیق بشانه هغه منقول دي د علماونه. دریمه مسله ده د الله رب العزت لیدل په جنت کې دا زمون عقیده ده قرآن نه او دا حدیثونه ثابت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی تاسو به په دې سترګو باندې وینئ موږ به الله رب العزت ان شاء الله دا وی دیدار کو په داسې حالت کې چې الله ورانه رضا ان شاء الله. یو دا خبره اوس دی باندې وقال الذين ويلبدي لا يرجون لقاءنا وای هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه لولا انزل علينا ولنا نازلين فمن باندې الملائکه فرشتي او نرى ربنا یا ولنا وینو مونږ رب لرا. نو دې ته ګوره مخکې د بني اسرائیل انجام د نورو تیر شوي ګوره دې نه کته او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکانو اعتراض کو چې او نرى ربنا مونږ ولنا وینو دې خپل رب لرا. کته پیغمبر نو فرشتي راځي چې موږ ته تاسو کو هغه وایي چې او دا پیغمبر دې ټیک نه کړو یا وا به نمبر کده نه وی چې موږ الله رب العزت وینو عیانات په مخامخ بس موږ الله وی لقد استكبروا یقینا دې تکبر کړی دی په انفسهم په خپل ځانونو باندې یو معنا ویمه معنا لقد استكبروا دې د نشوي دی په تکبر کې بی انفو ایدن نشوی دی تکبر بی انفوسیم پزلونو د دوی کی وعتاو او سرکشی کړی د عتوان کبیره و سرکشی دوی سره دا خبره د الله په ذات کې خبرې کوي چې په دنیا کې مونږ وینو په دې سترګو سره او د خپل خوښې کې سره الله وی یوم يرون الملائکه
بابا د شاه منصور رحمه الله به فرمایل هغه به وی چې بزرگان مونږ نه یو خدای دې راته فرشتې نه ښایي سوی بزرگان مونږ نه یو خدای دې راته فرشتې نه ښایي ځکه چې کله فرشته وینو نو به اسرائیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام نو خبره دا ده الله رب العزت دوی چې ویني دا نیکان به فرشتې ویني خامخا به ویني الله وی یوم یرون الملائکه فهغه ورځ یرون الملائکه چې دا دی ویني فرشتو لره الله وی چې فرشتي ویني په وخت ځنګدن کې یا په هغه ورځ باندې د کافرانو دپاره خوشحالي نشته د فرشتو په لیدو کې یا به فرشته دي د عذاب ته راځي یا به چې د روح اغشتو دپاره راځي بیا د دې دپاره عذاب دی من مات فقد قامت قیامته دا آیات نه جوړ شو الله رب العزت فرمایي چې دې فرشتې به ویني خو د دې دپاره د فرشتو په لیدو کې څه خیر نشته دې چې فرشتې ویني د دې دپاره غم الله وایي یوم په هغه ورځ باندې یرون الملائکه چې دی به ویني فرشتو لره لا بشرا لا فرحه لا بشرا نه به وي څه زیری نه به وي څه خوشحالي یومئذ په دغه ورځ باندې للمجرمین د مجرمانو دپاره ویقولون وایي به دا مجرمان حجرا مهجورا پناهي غواړو پناهي کلکه حجرا پناهي غواړو محجورا پناهي کلکه یا ویقولون وایي به دي حجرا بند کړي موږ لره محجورا په بندولو سره دا الله رب العزت نه به سوال کوي چې دا خو را باندې یا پرده راکړي زموږ په منځ کې داسې یو پرده چې دا عذاب یا دا فرشتې زموږ نه لرې شي اسانه معنی دا ده ویقولون وایي به دي حجرا مهجورا پناهي غواړو موږ پناهي کلکه وقدمنا الله وی وقدمنا وقصدنا او من قصد کړی دی الی ما هغه څه عملو چې دی عمل کړی دی من عمل د عملنا فجعلناه من وګرځو دی لره د عمل هباء منثورا الله رب العزت وی من وګرځو دی لره د عمل نیست و نابود هباء منثورا نیست و نابود یا هبان دا هوا هبان ایرا دا عمل چې دا بشان د ایری وګرځو خراب منصوره الزول شوی دا بشان د ایری الزول شوی وګرځو تر په تدای بس مطلب نه یا هبا منصوره گرد تار پتا دا کما خوره چې دا به تار په تار څنګه چې ګډه وډه یو بل روانې د کشانګه وګرځو د دې د عمل څه مطلب نشته عمل د بار دا خبره ما بار بار کړې درې سيزونه ضروری دي ایمان اخلاص او عمل په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې کې بنیادی سیز ایمان دی او ایمان نشته دا رسو خو بیا نور خبرې او ایمان نشته الله رب العزت دې عمل به هبا منصورانه سو نابود الله وی اصحاب الجنه د جنت والا صفات دي صاحبان د جنت یومئذ فدغه ورځ باندې خیر غربوي مستقرا په اعتبار د اوسیدو سره واحسنوا ډیر خبوي مقیلا په اعتبار د قیلولی سره یا په اعتبار د آرام سره ځکه حدیث کې راځي حضرت شیخ ابراهیم الله لیکلي دي چې البته بدا سه خوب نه وي نو آرام ته مراد واخله و یوم عبد السلام شیخ سے لیکلي کوم ځای دی حدیث وایي و یوم بها ورځ باندې الله دې پکې ورحمت و یوم بها ورځ باندې تشقق السماء چې ټوټي ټوټي بشي اسمان په هغه ورځ باندې چې ټوکړي ټوکړي بشي اسمان او بچوي اسمان بالغمام بوریاز سرا بالغمام سرا د وریازي د اسمان په ټوټي ټوټي چې سرا د وریازي بالغمام په معنا دې مع الغمام سرا د وریازي یا داسې معنی او کوم چې اهل تصوف علیه وغیرہ و یوم تشقق السماء بها ورځ به وچوي اسمان بالغمام علی الغمام د پاسه د وریازي بنزول رب
بلا کیف نازلینو د رب سره چې رب را نازلیږي نو د اسمان به سره د اسمان به را ټوټې شي په دې وریځو باندې بلا کیفیت الله ته معلوم دی چې الله به نزول څنګه کوي نور خبرې پکې وَيَوْمَ بَهَا ورځ باندې تشقق السماء چې وبجوي اسمان بالغمام سره د وریځې ونزل الملائکة ونازل بکړي شي فرشتو لرا تنزیلا فنازلولو سره الملک بادشاہی قضا عدالت یومئذ پدغه ورځ باندې الحق ثابت للرحمن رحمان ذات لرا ګور الله رب العزت رحمان ذات دی رحمانیت کے غالب دے نو دا اللہ رب العزت نہ بدا رحم امید ساتھ خوبا یا دوکا کی بنا پریوزی چتنے کا عمل ترک کی دا سرا ورزے منز نکے زکاة نورکے حج نکے دا نظر حفاظت نکے حقوق اللہ ٹول تخپولان دیکی حقوق العباد ټول داړې واړې کې د بل پیسې دي لاندې کړي ځمکه دي لاندې کړي د بل عزت درته عزت نه ښکاري غیبت کې چغلي کې بد راتلې او 1500 تسبیح راځي نه کاکا د ریا تسبیح لیکي د زاهد د یار ذکر زده وکړو فقط نو خبره داسې ده کیسه داسې نه ده الله رب العزت فرمایي نو الله ورسره قهارم دی الله وی ان بطش ربک لشدید ورې ابتدای د قران په سره کړی دا ابتدای د قران په رحمانیت سره کړی دا خو چې ګوره بیا سمېږي نه نو الله وی ان بطش ربک لشدید وی زمانه سل بیا ډېر سخت الله دې وساتي ګورا د حقوق الله د حقوق العباد په خپل وسه پورې تخیال ساتي ها داسې بنوي چې الله رحمان دې بس منځل مکوا حجم مکوا زکات مورکوا د بلم خیال مساتا د خورم خیال مساتا د رونم مساتا د کلیوانم مساتا د قامم مساتا د ملکم مساتا د مسلمانم مساتا د انسانیتم مساتا او ته چې الله غفور رحیم دا ته ځان سره زیاتېږي ځان دې په دې دوکا کړی کته نو د الله په رحمانیت باندې ستاسو د مضبوطی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک پزمکه والا با رحم نه کوي اسمان والا په دې رحم نه کوي یا الله پزمکه والا رحم کوي خبره داسې ده چې سبب نیک اعمال وکړو الله دې توفیق راکړي ها الملک بادشاہی یومئذ پدغه ورځ باندې الحق ثابت ده للرحمن رحمان ذات درا وکانه یوما او وی بدغه ورځ علی الکافرین بکافرانو باندې عسیرا سخته دغه ورځ په بکافرانو باندې سخته وي ها په دنیا کې به قانون د ټولو لپاره یو شان دنیا کې به قانون د ټولو ور سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیر په یو ځای باندې تیریدو یو يهودي خیر وونو ها يهودي خیر وندو بډاو عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وخت ته پوښتنه ولې خیر ونده وی با ما باندې د حکومت ټیکس دی او زه اوس کار روزګار نشم کولی وس مې نه کېږي نو هغې له پیسې برابر عمر رضی الله تعالی عنه راوغوښته او ټول حکم یې جاري کړ مستقل خپل عمر حد ولا مقرر کړ وایي چې کوم غیر مذهبه هغه د کار روزګار نه وځي د هغه کار نه وغیره بلا کیسه ده دا هغه د باربا وظیفه د مال غنیمت نه ملاویږي هغه د باباګېده پیسې ملاویږي هغه د بچلي خوراک ملاویږي اسلام داسې دی قانون کې به ټول سره برابر وي الله یې توفیق راکړي ویوم بها ورځ باندې یعد الظالم چی به ظالمان چکونه به لګوي ظالمان علی یدیه وسرونو د ګوتو باندې په لاسونو باندې بلا کافران د قیامت پر ورځ باندې چکونه لګي د ډېر حسد او کینې د وجې یا د ډېر غصې د وجې ولی یقول وای بدی یا لیتنی اے افسوس کې مال را اتخذت تمار نیولوي مع الرسول سره د پیغمبر سبیلا لار لرا کاش ما خو د پیغمبر لار نسلی دا ملګرتیا مې نسلی دا ولې رانه لار خطا شو قیامت پر ورځ بیا افسوس کوي الله دې دغه افسوس نه وساتي الله اسلام را نصیب کړي الله دې استقامت را نصیب کړي الله وایي
یا دی بسوی اللہ وی یا ویلتا اے افسوس دی پما باندی لیتنی کاش چیزو لم اتخذ ما نوینی سلی فلانا پلانکی لرا خلیلا پا ملگرتیا سرا پلانکی ما ملگری نوی جوڑ کرے سمر بخوی ولی لقد اضولنی یقینا اغ گمراہ کما لرا عن الذکر دا ذکرنا بعد اذ جاءنی رسل چراغ ماتا وکان الشیطان یقینا دی دا شیطان للانسان دا انسان تبارا خزولا شرمون کی اللہ رب العزت فرمائی وی دا قیامت پورز بدا کس بیا افسوس کئی لاسونا با ایو بل سر جنگی و افسوس لگیا بی گروڑی بوئی بی یا ویلتا لیتنی اے افسوس تی پا ما باندے لم اتخذ فلانا خلیلا جبلاکی میں ملکر نوی جوڑ کرے ولی لقد اضولنی عن الذکر اغیر کو زمان ذکر دربو اگر گمراہ کلم زدہ خدای دا ذکر نا بعد ازجانی رست دائنا چی دراتا گو کماتا چی دیراغ ماتا وکان الشیطان یقیناً دیدا شیطان للانسان انسان دا پارا خزولا سو شرمون کی خبر دادا چی ملگری لدیر لوی اہمیت تی بدن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الرجل علی دین خلیلی وی انسان چی دی پا دین دا خپل ملگری باندی دا ملگری چی سنگا نشنما شوی سنگا دا خبری وی نگورا دیمک خبری وی الرجل علی دین خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ نو بس خود گوری تاسو کی یو کس پلزان دا چی دا ملگرتیا دا چا سر دا دا اشرار سر دا بدبخت سر دا خراب سر دا فاسقان سر دا کافران سر دا همدردی دیر دا چا سر دا او دا ملگرتیا که دا نیکان سر دا صلحاو سر دا اتقیاو سر دا عبادو سر دا کم خلقو سر دا ملگرتیا دیر دا نو دی کوئی بل حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرء مع من احبا وی دا چا سر منوی محبت وی قیامت پورز با دا حق سر پاس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اگا چا پا خوب کیو لیدو یو دا اگا پا گاون کیو لوار و اگا مرشو اگا چا پا خوب کیو لیدو نو آغا او امام احمد او بن حنبل رحمه الله دوار پا یو درجه باندې دوار پا یو درجه باندې ساری راغی دا غلوار دا خزینه تا پوسو کوئی دا سو وجه دا وی آغا ورطی چی نور خود سے نبلون نکول نور خما دا سبت دا نشتا خود دا با دا لواره دا کار کنو چی کل با امام مالک امام احمد بن حنبل رحمه الله دا کلا ذکر کو یا بے سبق کوئی چی سب ایوین نو دا با ہوئی چی وی دا تحجد ٹیم بودی بملاس و امام مالک امام احمد بن حنبل سے بابا بوٹا والا روغا بکرات کو بمانزکی وی دا با یو افسوس کو زان سرے وی دا چی کاش چی من تحجد کلوی و زما چون کی لاس تنگ دی بچی می زیاد دی نزا اگی دا رزق کٹم دا غی دا وجه بیازه دا ساری کار نشم پوری او وی چی کلا بے بان گوی وی چی سٹک پیدا سی رسلی اس من لبی راچو وی اگوی بے چی دا خودی پاک دا طرف حکم راغی دا دنیا کار شاته و دنیا سټک به واپس نه راوستا به داسې بشاو کړو نو که دغه په وجه نو د هغې د وجې ګوره خدای پاک د هغه سره برابر خبره داره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي زمونږ چې څومره دی په مجلس د عالمانو بس زر شي کوي لوټه یا څه خاوره د صحرا رحمان بابا وایي خوشحال بابا وایي چې صحبت یې هسې شي هم هغه شي چې صحبت دې د چا سره راشي مکه شان خلک بیا لګیا وی د خوشحال سره کېني یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي خوشحال بابا وایي که یو څو کاله د سره کېني هغې به یې خیال نه ساته که نه وایي که یو څو کاله ورسره کېني نو دا د غره خټک به واړه شاعران شي مولای روم رحمه الله فرمایي دور شد از اختلاط یاربت بدتر بود از معرفت یا لکه وی لرشا
د خراب ملګری نه او دا خراب ملګری چې دا د تور مار نه په خوا خراب دی ولې وجه پکې سره نو په خپل مولا ایوب رحمت الله علیه وجه وي مولا ایوب رحمت الله علیه فرمایي وی معرفت تنها همین بر جان زن ما سره چې یوازې شي لوبې ورسره کوي نو څه به وکړي تا له به ټک درکړي مړ به دې کړي او یارې به تنها همین بر جان و بر ایمان زن هلکه چې ملګري دې خراب وي هغه سره ځان نه شي نو وایي دا به هم تباه و برباد کړي او ایمان به هم درله خراب کړي صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند صحبت د نیکانو بدل نه نیک جوړ کی او صحبت د بدو بدل نه بد جوړ کی شیخ سعدی رحمه الله فرمایي وی گل خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبی بدستم وی خوشبویا خټه راته په حمام کې میلاو شوله مخکې به خلکو په ځان خټې لګولې د صفایۍ لپاره خاص قسمه وی هغه راته میلاو شوه نو یې ماتې تپوس وکړو د یو محبوب نه راته میلاو شوه بدو گفتم که مشکی یا عبیری وی ما ورته وی چې ته مشکې که عنبرې که از بوی دلې آویز تو مستم چې ستا د وجې خو زما دې زړه ته یو مستي میلاو شوه بگفتا من گلینا چیز بودم وی ماته په جواب کې وی چې نه کاکا داسې خبره نه ده زه خو یو خرابه خورم بگفتا من گلینا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم لیکن یو موده مې هم نشیني چې دا د گل سره وکړه جمالی هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همه حاکم که هستم دا آغی اغا خلیوانی جمال خائص اغی پا ما کی اثر وکو وگرنه من همه حاکم که هستم ورنه زه اغا خطایم بیکار اسم آغایم گر تو سنگ خارای مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی الکه وی کته چرته سنگ مرمری ماربلی که چرته د الله والو لاسو ته ورغلی اهل الله والا ورغلی الله ویلو والا لاسو ته ورغلی نو چوب صاحب دل رسی گوهر شوی بیا به درنه پورې ملغلرې جوړ کړي د دې کې نه بدل کېږي یک زمانہ صحبتی با اولیاء بهتر صد سال طاعت بیریا یو زمانہ یو گره ناستا د نیکانو سره دا د اولیاءو کالو یا د سلو کالو او بلکې حضرت شاه صاحب وی چې زه به وایم چې د زرو کالو د عبادت نه دا غوره خبره دارا چې ملګرتیا دا سمه جوړول پکار دي ناسته دا سمه جوړول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده د خپل ملګری په دین باندې وي الله رب العزت فرمایي دی به افسوس کوي بیا چې پلان کې مې ملګری نوی جوړ کړی نو ملګرتیا سمه جوړول پکار دي او یو شکایت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امتی نه کوي قیامت کې به دا شکایت نه کوي چې زما د امتي مونځ نه دی کړی د زکات نه دی ورکړی د حج نه دی کړی او یو شکایت به کوي یو بنیادي شکایت دی چې هغه د سم چې ټوله کیسه به سموي هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي هغه څه چې د اخري آیات دی ګوره الله وی وقال الرسول او بوای پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا ربی اے ربا ان قوم یقینا قوم زما اتخذوا دنسلوا هذا القرآن دی قرآن لرا مهجورا پر خودلی شوی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خدایا زمان امت چې زمان قوم دی قرآن لرا پریخو ان هذا القرآن مهجورا دا قرآن پاک چې دای پریخو دی لري چې دې شاته ورزولې داسې نه کو الله رب العزت تعالی توفیق راکړي قرآن ته باندې کېږو مونږ وکړو زکات ورکړو حج وکړو د خلکو سره به ښېګڼې کارونه کوو د بدو نه به ځان ساتو الله دې راته توفیق راکړي